ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مسلمانانو اللہ تبارک و تعالی عظیم احسان دے چې دی وخت کې الله مونږ او تاسو په یو عظیمه خوشاله کې را جمع کو مونږ او تاسو مسلمانان یو مونږ او تاسو د عظیم شان کلمه لسته ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې ویلو سره مونږ او تاسو مسلمانان یو چې دا کلمه مونږ او تاسو ویلې ده د دې کلمې مقصد دی دا زمونږ نه یو زندگی غواړي که چرته مونږ او تاسو د دې کلمې مطابق ژوند تیرو نو بیا خو به مونږ او تاسو صحیح مسلمانان یو او کنه دا کلمه زمونږ او تاسو نه کم ژوند غواړي او مونږ او تاسو هغه ژوند نه اختیارو نو بیا به زمونږ مسلمانی اغا اسی د نوم مسلمانی محترمو پدی کلمه کی مونږ تاسو دا اقرار کو چې لا اله الا الله پدی کائنات کی د عبادت لائق د بندگی قابل دا یو الله دی د بلچا بندگی بن کیږي د بلچا عبادت بن کیږي نه د نوري مخلوق نه د ناری مخلوق او نه د خاکی مخلوق لا اله الا الله خالق زمون الله دی مالک زمون الله دی رازق زمون الله دی اولاد ورکول والی یو الله دی عزت ورکون کی یو الله دی عزت اغستون کی یو الله دی دا کائنات دا اللہ تبارک و تعالی پا قبض قدرت کی دی کامل علم والا ذات دے دارنگی کامل تصرف والا ذات دے حقیقی ذات دے صفات حقیقی دی محترمو
یو جز مونږ ته دا یقین او دا عقیده راخی چې مونږ او تاسو سر ټیټی به یوازې الله ته کوو، رکوع به یوازې الله ته کوو، سجده به یوازې الله ته کوو. محترمو، مونږ او تاسو را جمع شوي یو زمونږه محترم رور محمد ارشاد، هغې باندې الله خوشحالي راوستې ده. الله تبارک وتعالی ورله بچی ورکړی، دا د هغه امه ده او دا عقیقه ده. نو چې مونږ او تاسو په دې کې د عقیقې متعلق د نبی علیه الصلاة والسلام د زندګۍ او دارنګې د شریعت د کتابونو په رڼا کې څه خبرې کوو او اورو، نو چې مونږ او تاسو ورته په توجه سره کینو. محترمو مسلمانانو، دا ماشومان دا کفارو کرم پیدا کیږي او کفارم د ماشومانو په پیدایش باندې خوشحالی کوي. محترمو، دا نن چې کم د عقیقې پروګرام جوړ شوی دی، په دې کې د وعظ او د تقریر د پاره انتظام شوی دی، نو دا یو بهترین ترتیب دی. اسیم مسلمانان را جمعی، خپل خپلوان را جمعی، رشتہ دار را جمعی او د خپلولۍ پاللو، د رشتہ دارو را جمع کولو، خپلوانو کره تګ په شریعت کې د دې ډېر لوی حیثیت دی. نو یو خو پکې دا فایده خپل خپلوان را جمع شي، دارنګې یو بل سره خبرې اترې، د یو بل زیارت دا پکې وشي. دویم محترمو، دا خلکو ته په عملی توګه باندې ښودل دي چې ډېر خلک یې هغې اومه کوي خو د شریعت پته ورته نه. او دریم مقصد، ګوره محترمو، د خاندان کې الله تبارک وتعالی د علم رڼا راوسته. زمونږه محترم حاجی لال محمد صاحب، الله دې غری کې رحمت کی، داغي کور ته د علم رڼا رااله. نو ګوره د هغه رڼا نه غون خاندان ته رڼا ورکولی کیږي. نو دا چې په خاندان کې په کورنۍ کې چرتم د علم رڼا راشي، نو د رڼا تاثیر دا دی چې دا بل چاته رڼا ورکوي. د دې دین د زده کړې، د قرآن د یادولو، د علم د زده کړې د دې تاثیر دا دی چې د چا په دې باندې عملی، د دې مثال د عطر یو. نو عطر، د عطر کار خوشبو ورکول دي. دا وګوره محترمو، د پروګرام سره د ارشاد صاحب دی په کور کې خوشحالي هغه نورم دوبالا شوه. محترمو مسلمانانو، عقیقه مونږ ولا پښتانه ورته اومه وایو، دا په شریعت کې شته دی، خو د دې طریقه به څنګه وي. د زنانو خویندو میندو خدمت کې درخواست دا دی چې تاسو پورا آوازونه دلته کې راځي د نارینه اوري، نو بیا به د بیان د اوریدو اس فایده نی. د تمام خویندو میندو خدمت کې درخواست دا دی چې لس 15 منټه خبره کوو، بیا دعا کوو. نو چې تاسو شور کوئ نو بیا خو خبره نه کیږي، یا به تاسو خبرې کوئ یا به زه خبرې کومه. نو که تاسو خبرې کوئ نو بیا زمونږ د خبرو ضرورت نشته. محترمو، کله داسې مجالس منعقد شي، په داسې مجالس والو باندې د الله له طرف نه رحمتونه راوریږي، برکتونه راوریږي. داسې مجالس پسې ملائک هم ګرځي، داسې مجالس ملائک لټي، او دا ملائک دونه ډیری چې دا عرش مولا پورې ورسی. دا زمونږ ایمان دی، زمونږ یقین دی چې نن دلته زمونږه د دې ورونو په دې کور کې ولی خان صاحب، الله دې غری کې رحمت کی، چې ډیر مخلص انسان، نن دای کور د ملائکو نه ډک دی. دا د خوشحالۍ خبره ده، نن دا کور د ملائکو نه ډک دی کې دین بیانېږي. دا سونه د خوشحالۍ او د اعزاز خبره ده. په بعضې خلکو الله خوشحالي راولي، دای دماغ کار پرېږدي، نر او ښځې ټول یو ځای ګډېږي، د بې حیایو مظاهرې پکې کېږي، دارنګې ډګونه یې لګولي، یا د الله د نعمت ناشکري پکې کېږي. نو محترم مسلمانانو، چې مونږ او تاسو دا مجلس
د دې هغه برکات د هغې نه مونږ او تاسو مستفید شو. دا روحانی مجلس دی، د ملائکو مجلس دی. نو محترم مسلمانانو، کفار مشرکان قرآن کریم کې الله رب العزت داغي تذکره کړې ده چې هغې کره به هلک راغی نو خوشحالي به یې کوله، او چې کله به ورکره جینۍ راله نو بیا به یې په جینۍ باندې څه کوله، په هغې باندې به هغې ډېر سخت خفه و. نو دا د مشرکانو یو کار مونږ ته مخې ته راغی. الله تبارک وتعالی فرمایي وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، چې کله بعد کافرانو ته دي مشرکانو ته، دا د هندوانو نه ورخوا قوم دی ښه. دا خلک وایي که دا مشرک داسې ګزاره کوي نه، دا بس د هندوانو نه ورخوا خلک دي. د دې هندوانو نه ورخوا خلکو ته به کله زیري ورکړې شو چې تاسو کره جینۍ شوې ده نو ظل وجهه مسودا وهو کظیم، دا مخ به ډېر تک تور شو او ډېر ډک به و د غم نه، په جینۍ باندې به خفه و. یتوارا من القوم، بیا به دا کم تن چې لور به شوې وه د خلکو نه به پټ ګرځېده، په جینۍ به خفه وه. آیا نن مسلمانانو کې داسې شته او که نه چې جینۍ ورکره راشي که نه نو څونه خفئ، په هغې کې امنی دارنګې په هغې کې چاته صد کول نه. کله زمونږ د پښتنو کې چا کره ککې راشي هغه د خپلو خپلوانو باندې هغه ماشوم ګرځي چې مونږ کره ککې راغلی خوشحالي پې کوي، بیا وله هغې په زیري کې څه ورکوي م. خو چې چا کره جینۍ وشي بس وایي پړ دا پېښې ښه غږ مه کوئ، بس د خدای به داسې خوښوه نو، بیا وایي د خدای به داسې خوښوه نو. غریبانان سم غم کوي. دا د مشرکانو کارو. دا جینۍ چې دا قرآن کریم کې چې الله تبارک وتعالی کله د نعمتونو ذکر کوي، الله فرمایي یحبو لمن یشاء اناسا. وګوره جینکو تذکره پکې اول کوي. الله رب العزت چاته وغواړي نو لونه ورکوي، هلکان ورپسې رستو ذکر کوي. یحبو لمن یشاء اناسا ویحبو لمن یشاء الذکور. دا هلک په پیدایش باندې خوشحالي کول، د جینۍ په پیدایش خفقان کول، دا د کافرانو د مشرکانو د هندوانو کار دی ښه. ځکه دې مشرکانو به په کور کې هغه لوره ژوندې ایسارول، دا به خپل شرم ګڼلو چې ما نه به بیا سبا څوک راځي لور به رانه غواړي او زما زوم به یې، نو جینۍ به چې وشوه نو جمدې به یې خښوله. وإذا الموءودة سئلت، د دغه جمدو خښو شو باره کې به تپوس کېږي چې بأي ذنب قتلت، چې د دې جرم سو. نو محترم مسلمانانو، مونږ او تاسو ته پکار دادي زمونږ پیغمبر زمونږ صحابه کرامو مونږ ته دا ترتیب ښودلی دی چې تاسو کره هلک راشي نو د هلک په عمرز باندې یا په 14 باندې یا په 21 باندې تاسو داغه عقیقو کې داغه عمرو کې په هلک په خوشحالۍ کې 2 چیلی یا 2 ګډان حلال کې که جینۍ در کره راغلی نو بیا خیر دی 1 چیلی یا 1 ګډ حلال کې. زمونږ دا پښتانه چې ومه کوي نو څه غنم او څه جوار او څه چڼا دا ټول اویه شي په چم گاون کې ویشي که نه، دا خو د اسپو خوراک دی. دا غنم جوار او چڼه چې اویه شي که نه، دا خو خلکو به د اسپو ته ورکوله. دا ومه د جي هلکه بس دغه کارم مه کوه بیا، بس چې نه کې ته پې ګناهګار او مجرم نه یو. البته د عقیقې د برکاتو نه به ته محروم پاتې شي، خو دا جوار او وربشې خلکو ته یشول په خلکو خورول دا سنت طریقه نه ده. بیا خاص کرتے په عمرز باندې کې په عمرز باندې د ماشوم سرکلی پکار دی. د دې احادیث مبارکو کې ترغیب راغلی دی چې تاسو په عمرز که هلک او که جینۍ د ده دا ویښته وخوروئ، بیا دغه ویښته دا تاسو تول کې چاندې سره، نو که دا نیمه توله او که 1 ماسه ویښته و که 2 ماسې و نو هغه چاندي یا د هغې قیمت غریبانانو ته ورکې. او دارنګې چې کله تاسو دا چیلې یا ګډ حلال کړی دی
نو که تاسو دا پخوي په خپلو خپلوانو باندې خوروي نو دام جایز دي او کنه ټیم درته نه وي خلک نشي را جمع کولی نو دغه اوما په خپلو خپلوانو ګاونډیانو باندې تقسیمولی شي او د دې عقیقې ډیر زیات برکاتی بیا د دې سرکلی چې ماشوم دا سر دی اخریلو ویختر ته نه لرک د دې نه ډېری بیماری ختم شي ښه د دې نه ډېری بیماری هغه ختم شي نو محترمو الله تبارک وتعالى چې تذکرہ کوي ويهبوا لمن يشاء اناسا الله چې چاته وغواړي نو جنکې ورکوي او چاته چې الله وغواړي نو هلکان ورکوي ځکه دا اولاد ورکول دا اختیارات یو د الله سره دي د الله نه علاوه بل څوک اولاد ورکول والا په دې کائنات کې نشته قرآن کریم یو واقعه ذکر کړی دا وره محترمو او عقیده خپل درسته کې ځکه چې کله دا قرآن په دې علاقو کې نه بیانېده د دې مسایلو بیان نو د مشرانو خویندو میندو نه تپوسو کې چې چا کره به ککې نه کېده نو د الله نه غوښتل نو چېرته بتله کشرانو ته پته نشته نه نه میاکو باته نه تم نه خبره نه اولاد د پاره چې بتله نو پیر بابا ته بتله او میاکو بابا ته خو به داسې د وړو وړو حاجتونو ته ډیرې بابا ته به په دې سنت کې او په واده کې خلک راوسته او دا رنګې د نرکو دپاره به تور ډیري بابا ته تله چې ماشومانو به چیړه کوله یا به زیله کوله یا پسره مخه راله بیا میاکو بابا ته تله او چې د سترګو تکلیف به نو نظر بستان بابا ته به تله دا بلا شي و د زنانو بعضې د خپو هډوکي به خوږېده نو په بو بابا ته به تله دا د هر اجت دپاره جدا جدا خدای ګرځولی وه خو چا دا مسله نه کوله چې ای زنانو خویندو میندو پیر بابا ته مه ځې اخو څه خدای نه دی دارنګې دې درګاهونو ته مه ځې دا مسایل چا نه بیانول ښه الله احسان وکړه الله پاک پښتنو کې شیخ القرآن رحمت الله علیه پیدا کړ د هغې شاګردانو درسونه شروع کړه او خلکو ورباندې فتوې ولګولې د مرګ منصوبې جوړې کې بدنامې ورباندې ولګولې خو هغه رضې لاړې چې دنیا کره به لاړې ښه هغه کیسې ختمې شوې الله تبارک وتعالی د قرآن او سنت یو رڼا را خوره کړه دا زمونږ دا نوې نسل دا کشران ماشومان دې ته دا پته هم نشي چې دا کیسې به کېدې ښه نو دې آیت کې الله فرمایي یهبوا لمن یشاء اناثا دا خو د الله خوښه ده چاته چې الله وغواړي نو لوڼه ورکوي چاته چې الله وغواړي نو هلکان ورکوي نو قرآن کریم واقعه ذکر کړې ده د سیدنا سلیمان علیه السلام ایو پیغمبر تیر شوی لویه بادشاهي یې وه هواګانې تابع وې تخت تابع و هغه سلیمان علیه السلام د هغه ایله بیله 100 بیبیانې وې څونه 100 بیبیانې وې ښه زمونږ د نبی علیه السلام 11 بیبیانې وې چې کله وفات کېده نو 9 بیبیانې د هغې نه پاتې وې 9 بیبیانې البته زمونږ په دې معاشره کې او زمونږ په دې حته کې چې کم هندوان پاتې شوي یا چې اوس په هندوستان کې کم هندوان دي یا زمونږ پاکستان کې کم هندوان دي نو د هندوانو په دین کې د دویم واده تصور نشته د چا په دین کې په دې خبره غلی شوې خبره هم نشی کولی څوک دا نه خبرېږي نه هندوان د دویم واده څخه خلافي څوک هندوان د دویم واده چې ستا وس کېږي ته په بیبیانو کې انصاف کولی شي نو شریعت وي ته دوم کولی شي دریم کولی شي څلورم کولی شي او دا د قرآن فیصله ده چې څوک وي دا ما ته منظور نه ده ډېرې ښځې په دې آیت کافرانې دي ګورې ښه دای په مخ کې خاون غریب په ګب کې هم د دویمې ښځې خبره نشي کولی یار که نه دا ډېر اشاله وي تاسو او که نه الله اکبر ضیاء الحسن رشا خبره کوي یو وی بالکل څوک غږ نشي کولی نو محترم مسلمانانو دارنګي اولاد ورکول دا یو د الله صفت دی اولاد ورکوونکې ذات یو د الله دی د سلیمان علیه السلام 100 بیبیانې وې سلیمان علیه السلام اراده وکړه چې زه هرې بیبي سره ځم دا یې ملاقات کومه او چې ما ته الله تبارک وتعالی سم یو 100 بچي راکړي که نه د هرې بیبي نه راته یو ځوان راکړي
او بیا دا سل واړه به د الله په لاره کې جهاد کوي. سلیمان علیه السلام ما دا سل واړه بچي به څه کوي؟ د الله د دین محنت به کوي. نن چې الله بچی راکړي چې یو ډاکټر ته جوړ کما، انجینیر ته جوړ کما، چې د پیسو یو کارخانه ته جوړه کما او مال به ګټي او بس مال به راوړي او نور د دین او د ایمان او د آخرت پتم ورته ني. نن ډېر ماشومان شته ورته وایي زمونږ د پیغمبر علیه السلام څو بیبیانې وې، د پیغمبر کم کم ترونه وو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام دارنګې داغه شجره نسب راته ووایه، زمونږ کشر کول خبرم نه دی. نو محترم مسلمانانو، سلیمان علیہ السلام وی چې ما ته الله رب العزت یو سل بچی را کی پیغمبر دی. چې کله وخت مقرر راغی یو خادم رااله او داسې یو غوښه راوړه، اے سلیمان علیہ السلام په سلو بیبیانو کې د یوې بیبي دا غوښه پیدا شوې. بس په سلو بیبیانو کې د یوې بیبي هغې ته الله دا غوښه ورکړې ده، صاف پکې نشته.